د سیاست نه قطع نظر صرف د شریعت په نظر کې لبیک یا رسول الله د شریعت په نظر کې په دې نه متباس کوم دا چاره کړو. سوال دا دی چې لبیک 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 یا رسول الله دا به تکرار سره په دې کې به تکرار نه تکرار په دې کې ناروا دی. یو خبره بله خبره دا ده چې دا په جواب د بلنې کې دی چې کله ته چا وبللې چې یا بکر یا زید یا عمر نو ته ورته راغلی چې لبیک چې ته چا بللی نه نو ته به لبیک نه وایې. دوه شو. درېیمه خبره دا ده چې د دې سره به حرکت نه کېدي. لبیک یا رسول لبیک یا رسول لبیک یو کړو درېیمه او یا رسول الله چې وې د دې سره چوتېږه ولګه حرکت هم کوه وایي جاهد ته کار څو نصیحت وکړې خو د سړي اوسپنې خوشې ټکولې. موږ د خپل اطمینان قلبي لپاره تاسو ته په دې دلیل وایم او په دې ساعت یې ته وایم انشاءالله العزیز. او د جاهل علاج د ابوجهل علاج هغه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم څومره مؤثره ژبه وه هغه نه دی کړی. د منکر علاج دی کې څوک چې خدای غرق او د خدای په غضب ککړ شو د حضور سره ډکه وواله د هغه د یو صفت سره ډکه وواله هغه تباه و برباد دی. هغه بېلارې شوی دی. هغه بیا ومن یضلل الله فلا هادي له. څلورمه خبره دا ده چې مونږ یا رسول الله وایو نو مونږ به نبي اسلام ته آواز نه کوو. دا چا معترض وی مونږ به د نبي اسلام آواز کوو. دا یا رسول الله چې مونږ وایو نو مونږ به وایو خو دا به مونږ د نبي اسلام آواز کوو. نبي اسلام ته به آواز نه کوو. نو په دې باندې چونکې خبرې څلور شوې نو تشریح په دې نه کېږي خو یو خبره ورته نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فصیح او بلیغو کنو او اول ما خبره کړله چې قطع نظر د سیاست نه صرف شریعت پر اوس سره د دې خبرې وضاحت کومه چې شریعت کې دې کې څه وایي شریعت دې ته څه وایي. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اولبیک البابین په دې کې تعلیل او د دې نه بیا لبیک جوړول دا حضور اسلام په عربی باندې پوهېدو. حضور اسلام فصیح او بلیغو چې دا درې کراته ناجایز دی دا ثقل دی تکلیف دی صرف یو پیر به ویل لبیک وسعدیک یا رسول وایي چې صحابه کرام وایي. اول نمبر حدیث امام طبرانی معجم کبیر جلد نمبر 17 او امام طبرانی معجم صغیر آخری دویم جلد. مواهب الدنیا امام ابن حجر شارح بخاری او امام صالحی سبل الهدى والرشاد او مجمع الزوائد په 12 جلد مشتمل کتاب دی. د دې په کتابونو مذکوره او په حواله حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته در بیانو مخکې دي. د هجرت وروسته واقعه ده اتم کال د هجرت نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې ده. حضرت میمونه رضی الله عنها ام المؤمنین د مؤمنانو مور فرمایي چې د حضور اسلام شپه زمون کړل سبای ټیم د حضور او دس کوي مبارک او دس خانه او حضور ناګهانه وویل چې لبیک 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 سبحان الله درې کراته لبیک 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 وکان الکافر علی ربه ظهیرا. کافر پر رب زوروري نو په نبی ځان به زورور ځان زوروري صاحب
ځان پرب زورور حسابوي حضور فصیح او بلیغ دی چې څوک وایي چې حضور فصیح او بلیغ نه ایمان نه خلاص چې دا تکرار ناجیز او حضور ناجیز کار وکړو حضور فرمایي درې کراته وایي لبیک 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 یا رسول الله 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 لبیک یا درې کراته حضور فرمایي نو سرته نو سرته نو سرته چې راووتلو مور د مؤمنانو ورته فرمایي چې یا رسول الله تاسو خو افغانستانه کې داسې خبرې وکړې لکه تاسو چې چا خبرې کولې حضور فرمایي او عمر بن سالم خزاعي بني خزاعه قبیلې نه چې دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخوانه دنیا د طرف نه نکاح نه د قصه بن کلاب بیبي چې کومه وه د حضور اسلام ور نکاح وه قصه بن کلاب بن مره بن کعب بن لؤي دغه قصه چې کله اوږده کیسه ده هلته نشم د خپل نوم عمر او قصه لرې والي ته وایي د شام ته مور وړی پلار یې وفات شو نو شام یو سړي دې باندې نکاح واچولو شام ته یې په غېږه کې وړو هلته بیا لوی شو هغه ځای نه بیا مدینې مکې معظمې ته راغی خپل نوم یې عمر نو دلته کې سرداري په مکه مکرمه کې د بني خزاعه وه نو کوم سردار د مکې مکرمې چې نو خپله لورې ورله ورکړولې د ده په تندي کې نورې محمدي پړقېدل سبحان الله نو دا د ده نکاح ده او د هغې وخت نه بني خزاعه دغه سرداري بیا قصه ته راله بیا دې خوا ته راله هغه نه منتقل شو خو د هغې وخت نه بني خزاعه د بني هاشم عبدالمطلب صاحب په دې دغه کې دا ملاتړ او دا حلیف او دا ملګرتیا ولري په صلح حدیبیه کې دا د نبي پاک صلی الله علیه وسلم سره ملګري او بني بکر د قریشو سره ملګري صلح شو چې لکه څه به وایو نه نو قریشو امداد وکړو د بني بکرو سره د اصلحې او ورته وایي چې ورشئ په بني خزاعه باندې حمله وکړئ چې موږ بدنام نشو معاهده ماته نشي نو دوی په مانځه باندې وقتلونا سجدا ورکعا وقتلونا رکعا وسجدا موږ یې قتل کړو رکوع کوونکي او سجدې کوونکي نو 25 کسان یې د شهیدان کړل عمر بن خزاعي د مکې مکرمې نه دغه عاشق رسول مسلمان نبی پاک صلی الله علیه وسلم نبی پاک صلی الله علیه وسلم فریاد وکړ او خطاب یې چاته وکړ الله خطاب نبی صلی الله علیه وسلم نه کړ یا ربی انی ناشر محمدا حلف ابینا و ابیه الاطلدا داسې شپږ اشعار وې اے رب زه سوال کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم ته چې دا حلیف زمونږ د پلار او د ده د پلار الاطلدا مقدم د پخوا قدیم زمانې نه زمونږ دا دوستانه را روانه ده الله جل جلاله مخاطب کو مخاطب الله کو دے مخاطب الله ته او لبیک आवाज رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې نه سبحان الله او مکرر ورته نو درې کراته لبیک आवाज مکرر نن کې نورې کلمې نه ویل لبیک 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 دا د شرع نه ثابت دي دا د حضور د خپل کلام نه ثابت دي په دې باندې تنقید بالکل ناروا دی چې شمپوشي ده او په نبي پاک سم باندې تنقید کول دي چې ګنې هغه په عربۍ نه پوهېده نعوذ بالله العیاذ بالله چې حضور په حضور ته علم نو هغه ته فصاحت او بلاغه نو دویمه دا خبره چې د دې سره به ځان نه راکوو او د یا رسول الله د ویلو سره به ځان راکوو دا غلطه خبره د دې سره خپل حرکت کول د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مخ کې د جذباتو اظهار
صحابه کرامو په مختلفو موقعو باندې کړی. حضرت جعفر طیار رضی الله عنه چې کله حبش راغی حضور هغه ته کوم القابات ورکړو هغه پاسې د حضور صلی الله علیه وسلم په مخ کې تو راکاو شو. سبحان الله. ولې ته ادب نو ولا صحابي نو نه پوهېدو. ابو دجانه صحابي په بدر کې تاسو ګورئ تاریخ البدایه والنهایه الکامل په تاریخ وګورئ چې حضور علیه الصلوۃ والسلام یې خپل توره چاله ورکم چې دې تورې حق ادا کړي. ابو دجانه را پاسېدو یا رسول الله د تورې حق څنګه دی؟ وایي د تورې حق دا دی چې په میدان د جهاد کې د کوپارو په د هجوم کې ننوتل یو د تورې نه کار اخیستل دي. وایي بیا به څه وایي جنت به وي هغه وایي دا توره ما نه راکړه دې حق به زه ادا کړم. سبحان الله. توره له حضور ورکړه او په میدان کې داسې په خیال سره روان شو چې دا په دې یو پیدا ټوپونه والو او په تکبر او په خیال سره کوږ لاس روان دی. اواز یې ورکړ چې نن څوک دی زما مخې ته راشي چې د هغه نه زه یې جوړه وباسم خاورې یې کړم. نبي علیه الصلوۃ والسلام وایي دا حال چې کوم دی که دا حال ډېر ناکاره حال دی. خدای رسول ته خوښ نه دی په نورو موقعو کې. نن د پیغمبر په مخ کې چې ابو دجانه کوم حال باندې روان دی دغه حال د اسمان فرشتې تماشو ته راغلي. سبحان الله. د حضور په خوا کې مخکې اواز پورته کول ناروا دي خو د حنین په جنګ کې چې عباس رضی الله عنه کوم اواز وکړو چې حضور ته اواز وکړه هغه چې به اواز کو دیوال نه بډوکېده د حاملو مؤنثو او بچي لوېدل د هغه په اواز دومره زوردار اواز و هغه هلته لوی اواز وکړو یا ایها السموره ای سمورې والو یا اصحاب الشجره اے د ونې والو خلکو چېرته تلي بیا ته رضوان یاره اوس راجمه شئ راشه. حضور اسلام په مخ کې اوازونه د حضور هغه مختلفې موقعې دي په مختلفو موقعو کې کله کله به صحابه کرام داسې ناست وو ته به چې دین دم خلک روح بدل شي. دا مختلفو موقعې دي د لبیک یا رسول الله سره. او بل دا خبره چې یا رسول الله سره به ته چوتېږې لګې ځکه چې د یا رسول الله موږ نبي اسلام ته اواز نه کوو موږ د نبي اسلام اواز کوو. دا غلطه خبره. سعید بن عامر روایت حکایت صحابہ مولانا محمد یوسف کاندیلوی ابن الیاس صاحب ابن الیاس حکایت صحابہ حلت الاولیاء محدث ابو نعیم تاریخ ابن عساکر بسند صحیحہ خبیب انصاری په مکه مکرمه کې شهید کېږي په دار باندې ولاړ دی هغه ځنه آواز کوي یا رسول الله یا محمد یا رسول الله یا رسول الله. داسې په جوش شو سره یې داسې چوت شي ورته نعره رسالت یا رسول الله نعره رسالت یا رسول الله. چې دا حضور ته آواز نه نو حضور ولې په مدینه منوره کې وایي چې وعلیکم السلام یا خوبه ولې چې زه تا ته آواز نه کوم نو په تا سخته سره چې ما ته وایي چې وعلیکم السلام یا خوبه خو تا ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مدینه منورې ته راځي کتاب الحج وګورئ شیخ الحدیث مولانا ذکریا او حضور ته ودرېږي السلام علیکم یا رسول الله حضور علیه الصلوۃ والسلام ورته وایي چې وعلیکم السلام یا امام المسلمین. سبحان الله. د روضې مبارک نو آواز ورکړي چې دا یا رسول الله حضور ته نه دی نو دی نه جواب ولې ورکوي. کله چې موږ په مانځه کې آواز کوو السلام علیکم ایها النبی زموږ د فقه کتابونو دا لیکلي دي فتاوی شامی عالمگیری غټ کتابونه چې یقول المصلی بطریق الانشاء مصلی مونږونکي به په طریقې د انشاء او انشاء تاسو نه پیژنئ دې ته وایي چې دا مونږونکي به وایي چې زه اوس په نبي اسلام باندې د خپل طرف نه اوس په دې وخت باندې سلام لېږم. امام محمد غزالی سن متوفا 505 احیاء العلوم مولا علی قاری امام الحرمین مرقات المفاتیح کبرا نقل کی چې واحضر فی قلبک النبی
وشخصه الكريم وبعد ذلك قل السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. د حضور علیه الصلاۃ والسلام شخصیت مبارکه د خپل استعداد مطابق په خپل ځکه راوړه او بیا وویل چې السلام علیک ایها النبی او دا امید لري چې حضور علیه السلام به تعالی جواب درکړي. سبحان الله سبحان الله. دا د عقل نقل خلاف خبره ده چې موږ حضور आवाज کوو حضور आवाज نه کوو. دا غلطه خبره دا ملنډې کول دي مسخرې کول دي په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم. نو محترمو لبیک یا رسول الله ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته आवाज کول او چې کله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته आवाज کول دي نو بیا ته څنګه وایي چې په دې کړه کېږه دا خو حضور ته आवाज دی او په دې کړه کېږه نو په لبیک یا رسول الله کې څنګه وړه او حرکت مکو. دا ټول وحیاتو چا چرته کې ویلي نو وحیات ویلي ما چې درته وویل دلیل مې درته پیش کړ. سبحان الله. کتابونو په حواله یقول المصنف بطریق الانشاء په طریقې د انشاء باندې وایي خپل طرف نه حضور باندې سلام باندې نو الحمدلله لبیک 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 یا رسول الله. دا چې حضور علیه الصلاۃ والسلام چاته چا یعنی مطلب دا دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام چاته نه ادا کړی دا هغه ورته لبیک وسعدیک ویلي دا جایز ده. صحابه کرام ویلي او چې چا حضور ته نه ادا نه کړو حضور ته لبیک 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 ویلي دا هم جایز ده چې بغیر نه ادا هم دا بالکل دا شریعت خبره. وس تاسو په خپل تللی حج عمره ته تللی تاسو چې حج ته لاړ شئ خانه کعبه ته لاړ شئ تاسو چې لبیک 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 لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة والملك لا شریک لك لبیک اللهم لبیک دا وایي نو الله پاک आवाज کړی یا بکر یا عمر یا زید بکر الله आवाज کړی چې ورته لبیک وایي. دا د आवाज سره مستلزم نه دی دا د جهل خبرې دي. دا ټولې خبرې د شرع نه ثابتې دي. موږ ته الله आवाज نه دی کړی او موږ به په خانه کعبه کې والله ته आवाज کوو چې لبیک لبیک اللهم لبیک یا الله زه حاضر یم ستا حکم ته حاضر یم او موږ وایو چې لبیک 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 یا رسول الله زه ستا حکم ته حاضر یم ستا حکم ته حاضر یم ستا خدمت ته حاضر یم ستا په عزت ما مال او جان او سر ټول په تلي کې خولي. سرسبز تیرے وصل سے ہے گنبد خضرا کعبہ ہے تیرے ہجر و فراقت میں سیاہ ہوش باخر دعویٰ